بیا چې دی کتونکو ناظرینو دا ستاسو چې دا قسم نوم خې نه ښودلی خو ځای یې ښودلی دی مومندو نه دا مومند ایجنسي نه یو کس دی هغه هم ډېر عجیبه سوال یې کړی دی سوال یې دا کړی دی چې په یو ځای کې دا کنفرم ده چې په یو ځای کې په یو کمره کې مسلمان او هندو هغه اوسږي دواړه او بس زندگی چې کوم دی گذر بسر دا غوی روان دی زندگی کوي په یو ځای کې دی په یو کمره کې دی یا یو فلیټ کې دی په یو هسټل کې دی یقیني خبره چې مسلمان هم دی او دا هم یقیني ده چې یو ورسره هندوم دی دلته اور ولګېده نو چې اور ولګېده دواړه مړه شو یعنی مکمل په اور کې دا مسلمان او هندو مکمل اوسو اوس به موږ د دی د جنازې څه ترتیب برابرو دي کې خو کنفرم یو مسلمان دی یو هندو دی دا موږ ته پته وه نو موږ به د دې کفن دفن شو یا د دې چې دی د صلات جنازه چې کوم اهم سیز دی نو موږ د جنازې به موږ په دې باندې څنګه کوو دا مومندو نه یو ورور چې دی هغه سوال کړی دی کیدای شي هغوی ته به دا صورت راغلی نو دغه ورور چې زموږ دی په کتونکو کې هغه دپاره په شریعت په رڼا کې د هغه دپاره سوال دا دی چې ټول نه اول خو چې په یو ځای کې مسلم نان مسلم یعنی مسلم غیر مسلم مسلمان هندو یا کریسچین یا بل داسې څوک هغه په یو ځای کې اوسیږي او هغه مړه شي دواړه نو ټول نه اول خو به دې ته کتی شي چې هغه علاماتو باندې پیژندی شي په علاماتو باندې چې را په دې علامت باندې دا مسلمان دی په دې علامت باندې دا هندو یا کریسچین یا بل بد مذهب انسان دی نو په کار د شي علامات اول کوشش وشي چې علاماتو باندې هغه وپېژندی شي نو په دې طریقه باندې د بیا هغه نان مسلم او هندو یا بل هغه جدا شي د مسلمان نه مسلمان لا باقاعده کفن دفن او په هغې باندې د جنازه وکړی شي په دې طریقه باندې خو کوز داسې چې دا دواړه مکمل سوي په اور کې اکثر داسې چې د هغې شناخت بیا نه کږي مکمل سوي نو په دغه صورت کې به څه کږي نو په دغه صورت کې چې دی دا یاد لرئ مسله دا ده چې په یو طریقه باندې هم نه معلومږي بالکل مونږ چې دی بس خلک لاچار دي نه کږي نو داسې کار ده وکړه چې دواړه د مخې تکي دي دواړه چې کوم مړي دي ډیډ باډي چې کومې دي هغه د مخې تکي دي او چې کله مخې تکي دي نو په هغې کې د نیت داسې وکړه چې نیت د جنازې کوو چې په دې کې کوم مسلمانی داسې د ووایي چې په دې کې کوم مسلمانی په هغه باندې مونږه نیت د جنازې کوو سره د څلورو تکبیراتو الله اکبر امام پسې امام دم دا نیت وکړه او امام پسې د مقتدیانم دا نیت وکړه چې په دې کې نیت کې دا راولي چې کوم تکبیرات دي کوم نیت ته نیت کې صرف دا تعین وکړه چې په دغه دواړو کې کوم مسلمانی په هغې باندې نیت د جنازې کوو څلور تکبیراتو سره الله اکبر نو په دې طریقه باندې بس چې کوم مسلمانی هغه الله جل جلاله ته معلوم دی ستا دا نیت هم دا وکړه چې په دې کې کوم مسلمانی په هغې باندې الله اکبر نو په مغو باندې به جنازه وشي نور دواړه د مخې ته پراتی په دې کې څه حرج نشته چې مخې ته پراتی خو چې نیت د جنازې هغه چې کوم پکې مسلمانی په هغې باندې وشي بس دا دې طریقه باندې به جنازه وکړئ او د جنازې نه پس ته دواړه دفن کړی شي که چې بیا به څه کوو یو دواړه دفن کېدو کې داسې څه حرج نشته دی خبره د مین خبره د مونځ د جنازې ده نو دواړه دفنم کا دواړو لا قبرم جوړ کا باقي معامله الله جل جلاله سره ده دغه طریقه د هغې سره وکړه